الله الرحمن الرحیم وَإِن سَلَّمَ فَالشُّفَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَإِن سَلَّمَ أَخَذَهَا الْجَارُ. دې مخکې عبارت کې دا خبره معلومه شوه چې اول حق په شفاعه کې د هغه سړي دی چې هغه شریک په نفس مبیع کې. اوس که هغه د شفعي نه تیر شي چې زه نه کوم زما د شریک چې خرڅه کړې ده نو خیر دی، نو بیا دا بل راوړاندې کېدی شي چې ته نه کې نو زه کوم چې شریک په حقوقو د مبیع کې. که دا وایي زه هم نه کوم رکې که پیسې را سره نشته نو بیا دا درېیم راوړاندې کېدی شي چې زه کوم. تاسو په مسله پوه شئ؟ دا کور دی، دا د دوو کسانو شریک دی، دا ځمکه ده، نیمه د یو ده او نیمه د بل ده. نو دا نیم ملګری را پاڅېده چې دا نیمه حصه یې دا خپله حصه خرڅوي، خرڅه یې کړه. نو په کار دا ده چې دا ملګری چې ورسره کم شریک دی دا ورته وایي چې تا په څو روپۍ خرڅه کړې دا روپۍ واخله دا ماله راکړه، یا هغه مشتري ته وایي دا روپۍ واخله او ځه دا زه شفیع یم. نو خو دې ملګري هغه سړي ته چې مشتري ته هېڅ هم ونه ویلی چې تا باندې زما ملګري در خرڅه کړې ده، خیر دی ته هم ښه سړی یې، 4 میاشتې دې هم لګېدلي دي، صحیح ده. نو بس ښه سړی چې 4 میاشتې یې ولګېدلی. تبلیغان هلکه زه کله کله یادوم دا راته ډېر خوښ دي، تاسو دې بده استفاده ونه کوئ، تاسو دا ونه وایئ چې د به بدې شي. زما دا خبرې ډېرې خوښې دي او دا یوه خبره زما ډېره خوښه ده، وایي ذاکرین به په خندا خندا جنت ته ځي. دا ډېره خوږه خبره نه ده. دلته یو هغه ویلي چې مونځ کوونکو ته به خدای ډېر انعامات ورکوي. څو انعامات تبلیغیان یادوي؟ 5 یو پکې دا دی چې اخره کې بدماشۍ باندې به جنت ته ځي. جذباتو کې راغلی. صحیح ده. تاسو دعا کوئ چې الله تعالی داسې موقع برابره کړي چې 4 میاشتې پکې ولګوو او بس داسې ځای کې ولګوو چې پښتانه پکې د سره نه وي او چې دا اردو پکې زده کړو. څنګه هم خوښه ده 4 میاشتې ولګوو چې دا اردو به هم زده کړو، دعوت الله کار به مو وشي او تبلیغان به څومره خوشحاله. یوهو تبلیغان به ملا چې تبلیغ ته ورسره لاړ شي تبلیغان ډېر خوشحالي. یو کال نه زه ورته یم چې زامي یم که نه. نو ګورئ، نو دا سړی ورته ووایي چې زه تا ښه کړي دي، ته ښه سړی یې چې تا اخیستې ده، زه در باندې د شفیع دعوه نه کوم. نو دا ګاونډي دا خو ورسره په حقوقو کې شریک دی چې لاره کې دا پې دعوه کولی شي چې دې ملګري ته به وایي چې تی نه کې پیسې به در سره نه وي، زه خو یې کوم، دی به یې ترې راوګرځوي. نو بیا ده شوه. که دی هم نه کوي دا ورسره په حقوقو کې شریک دی، هغه سړی ورسره کوي یا شاته چې کور دی د دې سره دیوال لګېدلی دی، لارې اقوا ده. نو هغه نه شریک پې نفس المبیع دی نه شریک پې حقوق المبیع دی، هغه یې کولی شي. هلکه تاسو پې پوه شوئ؟ او امام ابو یوسف وایي نه چې دې شریک پې نفس المبیع ونه کړه نو دا نور یې نشي کولی، ځکه دا شریک پې نفس المبیع حاجب دی د دې نورو دپاره او دا نور دواړه چې کوم دی په شریک پې نفس المبیع باندې محجوب دي. محجوب هغه که دعوه کوي او که نه کوي خو دوی بند کړي دي چې هغه موجود دي، دوی نشي کولی. هلکه تاسو په مسله پوه شئ؟ خو مفتابهي د امام ابو یوسف قول نه دی، د طرفینو قول مفتابهي دی. ګورئ، فإن سلم که شریک پې نفس المبیع د شفیع نه تیر شو فالشفعة للشریک فی الطریق، بیا شفا د هغه سړي دا چې شریکي په لاره کې. فإن سلم که چېرته دی هم تیر شو اخذها الجارو، نو دا مشترا دا خرڅ شوی ځای به جار علي ګاونډي لما د هغه دلیل د وجې نه بینا چې مونږ بیان کړه من الترتیب د ترتیب نه. والمراد بهذا مراد په دې سره الجار الملاصق هغه جار دی چې پیوستی ملاصق د ده سره لګېدلی. وهو الذي دا هغه دی علی ظهر الدار المشبوعه چې په کور د هغه په شا د هغه کور المشبوعه چې په کوم باندې د شفعي دعوه کېږي. وبابه فی سکة اخرى او دروازه په بله کوڅه کې
ما تاسو ته مثال درکړه کنه. وعن ابي يوسف او د امام يوسف نه روایت ده ان مع وجود الشريك في الرقبه سره د وجود د هغه سړی نه چې شریک دی په نفس مبیه کې رقبه په ځمکه کې شریک دی لا شفعه لغیره شفعی حق نشته دی نور دواړو ته سلم دا شریک په نفس المبی د شفعی نه تیر شي او استوفاو کو شفا واخلي که شفای واخستم د نور حق نشته او که تیر شم نشته. ولی لانهم زکه دا نور کسان جار او دغه شریک بین حقوق المبی محجوبون بن کړل شوی دی به په دې باندې هغه ورته حاجب دی هغه ورته حاجب دی. ووجه الظاهر وجه د ظاهر روایت دا ظاهر روایت سره ظاهر روایت دا چې شریک په نفس المبی تیر شي نو شریک په حقوق المبی به اخلي. د دې دلیل سره ان سبب قد تقرر چې سبب خو ثابت دی بیا قل کل په حق د ټول کې سبب اتصال دی اتصال خو د ټول دی شریک په نفس المبی متصل دی شریک په حقوق المبی متصل دی او جار ملاصق جار خالص دام متصل دی نو سبب خو اتصال دی سبب خو د ټول شته الا مگر دومره خبره دا چې ان للشریک حق التقدم د شریک د پر حق د تقدم چې شریک په نفس المبی پیدا سلم چې کله د تیر شکان لمن یلی کانا دا حق ثابت دی لمن حق چا د پر یلی چې د تنزدی چې شریک په حقوق المبی دی بمنزله دین صحت ما دین المرض په منزله د صحت د قرض د مرض د قرض سره یو سړي باندې د خلکو قرضونه دي او مرش د قسمه قرضداران دي یو هغه دي چې په روغوالي کې قرض ورکړی او د روغو کاروبار کې قرض ورکړی او بل دا چې کله مریض کټ باندې پرېوته نو به سړي ته قرض ورکړه نو کم قرضدار مقدم دی د صحت والا قرضدار مقدم دی د چانه مرض والا اول بیا هغه اخلي بیا به دی اخلي که هغه ووایي چې ما ور بخلي دي زه نه اخلم نو بیا به دی اخلي د مرض والا قرضدار نشی راته چې د صحت والا موجودی اول بیا غله پورا کوي البته که هغه موجود دی خو ما ور بخلی د نبی دی راتلیش د قشان شریک په حقوق المبی نشی راته ترڅو پورې چې شریک په نفس المبی وي خو چې شریک په نفس المبی شته دی وای زه نه غواړم نو بیا راتلی شي کنه الکه تاسو قیاس ته خیال دی والشریک په المبی دا قصه خلاصه شو بل مسله کوي والشریک فی المبی قد یکون فی بعض منها اوس یو صورت د ذکر کوي چې شریک په نفس مبی کې کله کله په بعض منها په بعض کې د دینا په بعض د دینا کما فی منزل معین من الدار لکه په یو معلوم کور کې د دارنا منزل واړه کور ته وي یو دار غټ کور ته چې چار دیواری او دننه پکې کوارټر یې ته دار وایي او بیت کوټی ته وای رسته دا فرق راځي دار بیت منزل دار یوې کوټی ته وای منزل یو یا دو کوټی او څنګه څه ضرورت هم پکې ورغونډه چا دیوالی تیراتاوي دي ته منزل وای او دار خاط کور ته وای چې دننه پکې درې سلور پنځه کورونه په خو خو بدارو شپکته کور په قلا کې یو ځای یو دروازه به هغه بند کړ ټول کورونه په محفوظ او دا خارونه بم په داسې قلاګانو کې او څلور دیوالونه به تې تارو سور البلد به ورته ویل هلکه پې پوه شئ یا لکه یو غټ دار دی په هغې کې درې څلور کوره دي دننه واړه واړه او په دې یو کور کې ته شریک نو ته شریک پې نفس المبی شي صحیح شو یا داسې چل دی ستا د بل سړي سره ځمکه شریکه ده او دا ځمکه هم لا جدا کړې نه ده جدا دې نه کړه خو دیوال هم پکې وکړو هغه ته دی لکه دا ستا شو دا زما شو تقسیم هم وکړو خو دا دیوال چې وشو دا دیوال نه لاندې ځمکه خو د دواړو شریکه ده که دا خو نه ده تقسیم شوې که صحیح شو نو که اوس هغه سړی ځمکه خرڅوي نو اول حقدار یې ته ولې ځکه ته ورسره په نفس المبی شریک یې که نه دیوال لاندې ځمکه خو نفس مبی ده په هغې کې ورسره شریک یې که تاسو سر خلاص شه دیم صورت دا دی چې ځمکه دې تقسیم کړه نی دا ستا شوه دا زما شوه او بیا دواړو په دې میند باندې دیوال تیر کا نو دیوال نیم ستا په ځمکه راغی او نیم د هغه په ځمکه راغی نو ته ورسره شریک په نفس المبی نه صرف په جدار کې ورسره شریک
نو شریک فی الجدار دا شریک فی نفس المبی نه نو تیم ګاونډي یو خدای بلم شتا هغه حق لري چې شپې داو کې او تم حق لري ته مقدم نه ولی ځکه ته شریک فی نفس المبی نه تاسو په سر خلاص به خبر باندې ګورئ والشریک فی المبی شریک په مبیا کې قد یکونو کلک وی په بعض منها په بعض کې د دینه کما په منزل معین لکه په معلوم منزل کې کور کې ورکوټي کور کې منت دار د غټ کورنا او جدار معین یا په معلوم دیوال کې منها د دې دارنا وهو او دا شریک په منزل کې او یا دا شریک فی الجدار کې مقدم دی علی الجار فی المنزل په گوانډي په منزل وای چې به دا کم کوارټر کې چې ته شریکې او ستا مرګره کور خرڅای نو د دې بل کوارټر والا د شپې داو کولای شي خودت مقدمه ځکه ته شریک په نفس المبی خو شریک په نفس المبی نه دی کړ وکذا علی الجار همدارنګ په جار باندې په بقیت الدار په باقی کور کې بیا صحیح روایتونه په صحیح د دوه روایتونو د ابو یوسفنا ولی لئن اتصاله ځکه اتصال د دې شریک په منزل یا د شریک په الجدار اقوا ده والبقعه واحده زمکه یو ده الکه په پوي شي یما ته وګورئ اوس یو بل خبره ده ته کوي دو قسمه شریک ده یو شریک په نفس المبی بل شریک په حقوق المبی د حقوق نه مراد شه ده طریق او شرب لارا او د وبو حصہ فلار نه کومه لار مراد ده لار نه کومه لار مراد ده خاص لارا لار نه کومه لار مراد ده خاص لارا او د وبو نه کومه وبو مراد دي خاص وبو دا اوس لوی سین دی کشتۍ پکې چلیږي او د دې په غاړه دا کورونه دي او دا شریک دي نو هغه په دغه باندې چې کوم دی د شفیع دعوه نشي کولی صحیح ده او که دا ویاڼی صرف د دې کورونو وي او ورکوټ یعنې حریم دې ته تي اوبه راځي نو بیا دا یو کور خرڅېږي دا بل پې دعوه د شفیع کولی شي ځکه شریک په حقوقو د مبي هلکه پې پوه شئ ګورئ ثم لا بد بیا لا بدیدا یکون الطریق والشرب خاصا چې لاره او یا د اوبو حصه خاصي حتی تستحق الشفعة بالشرکت چې مستحق د شفیع وګرځي په شرکت پی په دې کې په طریق الخاص خاص لاره دا د الله یکون ناپیزا خاص لاره دا چې خلاص نه کوڅه بند دی دا خاص لاره ده د کوڅې لاره ده او الشرب الخاص والشرب الخاص او خاص وبدا دی یکون نهرا چې د سي نهري لا تجري پی سپنچ کشتۍ پکې نه چلیږي وما تجري پی په هو عام چې کشتۍ پکې چلیږي دا عام وبدي وهذا عند بيان په محمدن وانا بي يوسف د امام يوسف را دادا ان الخاص چې خاص وبدا دی یکون نهرا چې د سي نهري يسقى منه قراهاني چې د دینه خروبيږي دو باغونه او ثلاثه یادري دا خاص دی وما زاد على ذلك چې په دریو نه ډیر باغونه شي په هو عام د عام دی الکه په پوه شئ تاسو چې مثال ذکر کړئ دا کتاب ادب القاضی کې راځي مارکر څه تک دې ته وګورئ دا یو کوڅه تللې ده داسې دا لوی سړک دی د دې نه دا کوڅه تللې ده دا برکې ده تاسو ټول ته دا ښکاري دا کوڅه تللې ده او دې ته چې کوم دی داسې کورونه وروتي دي کورونه دا یو کور دا بل کور دا بل دا کوڅه ده خیال هم دی که نه دا غیر ناپیزه ده
بنده ده ګورئ صحیح شو او د دې نه چې کوم دی بله کوڅه وړه راتاو شوې ده دا وړه صحیح شو نو د دې کوڅو ټولو لارې دلته راوتي دي داسې ګورئ د دې کورونو لارې دې کوڅو ته وتي خیال هم دی که نه د دې کور خاوند تم خیال دی د دې لاره دې کوڅې ته راوتې ده دا حق نه لري چې دې کوڅې ته وباسي پوه شئ ځکه چې د عامه لاره د تلو راتلو خو دا ده که نه دې کوڅه کې د ده څه کار دی صحیح شو اوس مسله دا ده د دې کوڅې خلک حق لري چې دسې راشي او د عام سړک ته راوځي بازار ته لاړ شي په دې کوڅې کې حق شته ځکه مخکې ده که نه او د دې کوڅې خلکو هیڅ حق په دې کوڅه کې نشته سرم خلاص شه ها اوس داسې چل دی دا کور خرڅېږي دا نور پې د شپې دعوه نه کوي نو د دې کوڅې دا سړی پې د شپې دعوه کولی شي دا یې پې کولی شي ولې ځکه دا لاره کې حق دی که نه نو دا ورسره شریک دی په حقوقو د مبي کې چې لاره ده دې باندې هم سر خلاص شو او که دا کور خرڅېږي دا نور ورسره دعوه نه کوي نو دا یې ورسره نشي کولی دا یې ورسره نشي کولی دا یو یې ورسره نشي کولی ځکه دا کورونه چې کوم دي د دې سره په حقوقو د مبیعه کې شریک نه دي چې لاره ده اوس هم سره خلاص شه دغه خبره کوي ګورئ وان كانت سکة غیر نافذة که یو کوڅه داسې وي چې کلاو نه ده بنده ده ینشئب منها سکة غیر نافذة جدا شوې ده د دې نه بله کوڅه نافذه چې هغه هم بنده غیر نافذه ده بنده ده وهي مستطیلة هغه اوږده ده فبیعت دار فی السفلی کور خرڅېږي په هغې وړه کوڅه کې او جدا شوې کوڅه کې فلأهل الشفا خاصه اهل د دې دپاره شفا خاصتن ده دلته کور خرڅېږي نو دا کورونه پرې د شفې دعوه کولی شي ده ځکه دا ورسره په کوڅه کې شریک دي که دا یې نشي کولی دون اهل العلیا د دې غټې کوڅې والا د اوچتې کوڅې والا یې نشي کولی وان بیعت که چېرته خرڅېږي کور په العلیا په دې اوچته کوڅه کې دې کوڅه کې ولأهل السکتین اهل د دواړو کوڅو دپاره حق شته چې د شپې د دې کوڅې خلک هم پې کولی شي او د دې والمعنا د دې معنا هغه ده چې موږ ذکر کړه په کتاب د ادب القاضي کې به راشي کتاب ادب القاضي کې د دروازې کولاوېدلو خبره ده چې دا دې کوڅې سړی هغې ته دروازه کولاوه شي نه شي کولی ځکه د شپې حق هم پکې نشته دا خبره خلاصه شوه ولو کان نهر صغیر که چېرته ورکوټی نهرو یوخذ اخیستل شوی منو د دې نه نهرا او نهر اصغره بل ورکوټی نهر بچی ترې جدا شوی منو د دې نه فهو علی قیاس الطریق دا په قیاس د دې لارې دی فیما بیناه او وړوکی نهر چې ترې تللی دی هغې نهر نه چې کومه ځمکې اوبه کېږي هغه یو په بل د شپې دعوه کولی شي او دې غټ نهر باندې چې دي دې باندې هم کولی شي او د دې صغیر نهر والا د ځمکې خاوندان چې دي دا په هغه ځمکو د شپې دعوه نشي کولی چې کوم د اصغر نه اوبه کېږي هلکه خیال هم رانغی داسې یو غټ نهر دی دلته پې هم ځمکې دي او دلته پې هم دا اوبه کېږي داسې غټ نه دی صغیر دی او د دې نه یې ورکوټی لښتی داسې جدا شوی هلته پې یو دوه درې جربه ځمکه اوبه کېږي نو هغه دوه درې جربو کې چې کومه خرڅېږي دا بل پې دعوه کولی شي دا د دې ځي هغه پې دعوه نشي کولی چې دې بل نهر باندې اوبه کېږي صحیح شوه او که دې بل نهر والا ځمکه خرڅېږي نو ورکوټی بچی چې جدا شوی د هغه درې څلور جربو ځمکې والا پې دعوه کولی شي ځکه په دې اوبو کې د هغه حق شته او په هغه لږ چې تللی درې څلور جربو ته په هغې کې د دې غټ نهر والا د ځمکو حق نشته خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شئ که ویښ یې خو پوه شوي به پې او که اوده یي نو بیا زما ګناه نه ده قال مصنف ولا يكون الرجل نکیږي سړی بالجذوع على الحائط چې تیر کی دی په دیوال باندې شفیع شرکتن شفیع د شرکت نکیږي ستا دا دیوال دی او د شاته سړی کور جوړ کی او تیر نیمه حصہ ستا په دیوال کی دی او نیم په خپل نو تا سره شریک نشه ولکن نو شفیع جوارن لیکن شفیع د جوار دی ګوانډي دی کنه
لأن العلة ذکر علت خو هي الشرکت فی العقار، د شرکت فی نفس المبی د پاره شرط شرکت فی العقار د پزمکه کې به شریک، وبوضع الجزوی او د تیر په خودلو لا یصیر شریکا فی الدار، د شریک په کور کې نه ګرځي در سره الا مگر دومره خبر ده انه جار ملازق، دا جار د چې تاسو رن خته ده، والشریک فی الخشبه او شریک په لرګي کې تكون علی حایت الدار، چې ستاد کور په دیواری کې جارن دا جار د لما بیان لکم کې بیان لرګي ستا په کوري خیره، نو بس هغه تاسو سره چې کوم ده شریک فلم بھی نه ده بلکې مطلب دا جار ده در سره بس ده.